سونو 90 سیکنډ سره زم همیرا مهوش او د نن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف په ټول هیواد کې د بجلی بیلونو کې د ټلویزیون ټیکس د ختمولو اعلان وکړو. بل خوا د خپل میټر خپل ریډینګ منصوبې آغاز وکړو او اداره به د جولای په لومړۍ نیټه د بجلی یو شان نرخونو په اړه درخواست وړي. د ډي جی آی ایس پی آر لخوا جاری شوی اعلامیې له مخې د جون په 28مه نیټه سکیورټي فورسونو د خفیه معلوماتو په بنیاد د بلوچستان په ضلع ډوکی کې اپریشن ترسره کړی، کم کې چې د هندوستان سرپرستۍ 2 ترهګري ووژل او 2 ونیول. د بهرنو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې د بهرنو چارو وزیر حقان فیدان سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او دواړو مشرانو د 2 اړخیزو د همکارۍ او د سیمې د استحکام په اړه خبرې اترې کړې دي. وفاقي وزیر منصوبه بندي احسان اقبال ویلي دي چې د حکومت لخوا راټول شوي 80% مالیه صوبو ته ځي. صوبو ته د ډیرو ورکولو له امله د امیر بادشاه ډیم او مومن ډیم جوړولو کار سرته نشي رسیدلی. پاکستان کې د نشئی توکو کې مبتلا کسانو په شمیر کې زیاتوالی شوی دی، کوم کې چې ډېرې ښځې شامل دي. د یو رپورټ له مخه په کال 2007 کې دا شمیر 90,000 و چې اوس 15 لکه ته رسیدلی دی. اوګرا د کور کې استعمالونو ګیس په بلونو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی او جولای په لومړۍ نیټه باندې به عمل درآمد جاری کوي. نېشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي په راتلونکي 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بارانونو امکان څرګند کړی دی او په دې اړه ایمرجنسي الرټ هم جاری کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.